امریکای د مفاداتو د لپاره دلته لګیاو د امریکای د لپاره د آی ایم اف سره د پاکستان معیشت نتی نکو چې یو سړی راغلی د امریکای په منسوبې خلق چې امریکا په کم سړی خفکیږي نو هغه به د هغه حکومت ولی ختمي د چا پاند ور کړی دی د بیری سیشنیپس ور کړی چې د امریکای یو يهودي دی دا ستاسو چې کم نه په دې چینل کې وایم په چیلنج سره وایم چې دا په تاسو په دې ملک کې څوک نشي کولای چې 15 ملکونو په پاکستان کې سیاستدان ته فندینګ ولې کو چې انټرنیشنل لابي د دې سړي په شا باندې ده د دې خانه جنگي کوشش اونکو چې د پنجاب پولیس او د ګلګت بلتستان پولیس دای چې کم دینو د وفاق د پولیسو ته مخامخ او درول لاډ لا چې کم دینو د پټرول بم ورتاوي او داغي باوجود بده ته سوک سوینا فارن فندینګ بده ته کیږي د ته سوک سوینا ته سوي چې د پاکستان سیاست د چا په لاس کې دی مفتی چلو زه ټیک شو لستا خبره مې ومنل عمران خان راغی نو مخکې عمران خان رضانی راوسته و 2018 نه مخکې د پاکستان ریټونو ته وګوره 2018 نه وروسته د پاکستان ریټونو ته وګوره د تبا کړی چې کم دینو ملک دی چې زما د اختلاف رائے د وجه نه خلق ما ته کومې کنځلې کوي کوم قسم ګت بلتستان پولیس ټوپک پلاسته د اسلام آباد پولیسو ته مخه ته ودروا د 14 لک خلق اسلام آباد ته بوستل پټرول بم خلوه خبره د ګل گزار پچانه دی شوی چې په پولیسو کې لاین افسر لګون ورته د پی ټی آی ایجنډا ولګوا چې په ټریفیک کې به انچارج لګون ورته د پی ټی آی ایجنډا ولګوا چې په دیګل پوسټونو باندې چې دي څومره خلق راوسته دي په ټولو باندې بسره کار خراکاګو یو چې کوم سړی په پوره دنیا کې د يهودیت لپاره لګیاوي هغه په پاکستان کې د عمران خان پښتپناهي ولي کوي د په پاکستان مین د ډیر زیاتو عمران خان صاحب چې معمولی وارنټ په جاری شي الته د انساني د عالمي حقوقو د انساني عالمي حقوقو ول د کشمیر د مسلمان په باره کې ولي خبره نه کوي د بل زید مسلمان په باره کې خبره ولي نه چې د مفاداتو جنگ کوي او غیر عمران خان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د باخبر بونیر ګران غوښتونکو د باخبر بونیر پروګرام کې سره د جمعیت علماء اسلام صوبایي نائب امیر او د بونیر ضلعي امیر مفتی فتح غفور صاحب موجود دي. د مفتی صاحب نه په موجوده سیاسي حالات باندې کوم ملکی صورتحال چې د پی ډی ایم کوم حکومت چې او په 13 د بونیر ضلع کې چې کوم صورتحال روان دي په غیبه ته پوښتنه کو خصوصا هغه ته پوس په خامخا کو کم چې نن سبا په سوشل میډیا چلیږي چې تروړه چې په 1400 روپۍ و مفتی صاحب پروګرام ته برابر ته هر کړی وایي مطلب دا ته وایي چې کله په پوزیشن کې وایي عمران خان حکومت و راوتای به روډون ته او احتجاجونه به نن هغه قیمتونه چې دی هغه مطلب نورم سیوا شو نو څنګه چې را دا زموږ د سوکتي دا سده چې تاسو په علم کې د عمران خان چې په خپل دوري حکومت کې د آی ایم اف سره کومه معاهده کړې دي او په اسمبلی کې د سټیټ بانک آی ایم اف ته د حواله کولو کوم قانون سازي کړې ده د هغه تور معاهدو د لاسه نن چې پاکستان کله د غي سره کینی او د غینه قسط غواړي نو هغه ورته مونږ سره چې عمران خان کوم اګریمنت کړی دی په هغه عمل درآمد یقیني کوي دومره ټیکسونه د لاګو کوي بجلی دومره ګران کوي او تیل دومره ګران کوي او ګیس دومره ګران کوي نو دا اوس هم لا مونږ د عمران خان د دور د هغه کړو معاهدو په کړهو کې د قوم په تکلیف کیږي د یو سیز په ورانولو کې ډیر کم ټیم لګي او په ودانولو کې ظاهره خبره ده چې بیا صدای لګي پاکستان باندې جنگونه راغلي د انډیا سره خو د پاکستان اکانومي چرته نو کریش شوی پاکستان اټم بم جوړ کو خو اکانومي کریش نشوله پاکستان د دلته موټر ویګان او ایرپورټونه او میگا پروجیکټس جوړېدل خو چرته اکانومي نو کریش شوی دا واحد چې کوم امپورټډ د حکومت وو چې هغه راوستلې شوی او چاره واستو د خپل اقرار کې زما په لاس کې اختیار نو د هغه حکومت د لاسه د پاکستان اکانومي نن کریش شوی ده بیرونی دنیا چې څومره دا کو باغې کې چین دی کو سعودي عرب دی کو ترکی د ملایشیا د فرند کنټریز دی یو ای دا هغه په پاکستان کې انویسټمنٹ ته ندي تیار هغه وی مونږه د عدم تحفظ شکار یو مونږ اوسم په دې ریګو کو فرض کا عمران خان بیا راغې نو د چین د سی پیک سره به هغه حشر کوي کوم حشر چې په تیر خپل ټینیور کې وکړو او د چین 50 ارب ډالر دای په سین باندې لا وکړل او دغه سیکرټ ډاکومېنټس دای چې کم دینو امریکای ته هغه ته ورکړل ایو طرف ته اغوی پاکستان سره د تعاون مرستې ته نه دي تیار ځکه تیر وخت کې خارجه پالیسی زموږ داسې چلیدلې ده چې سعودي عرب هغه خفا ملیشیا خفا او سعودي عرب به ولې نه خفه کېدو چې د هغه ورکړي ګفټونه دا د دوبۍ په مارکیټونو کې نیلام کېدل نو د هغه خلکو په ژوند باندې بس تیرېدل چې دا کم قسم پاکستانیان دي چې دوی خپل عزت د خرسي په مارکیټونو کې کومه غړې باندې چې د بیت الله نقش و داغه تصویر و په هغه چې کم دینو
دې ظالمانو التپاغي بولې شروع کړې د پاکستان پټکې خرڅ کو د پاکستان عزت خرڅ کو د هغه ملکونو اعتماد لا نه دی بحال شوی تر اوسه پورې او باوجود د دې چې مختلف ډیلیګیشن زیو د غي سره ناسته کوي بل طرف ته چې کوم مغربي لابي ده نو هغوی کوشش دا کوي چې د عمران خان د IMF سره کړي چې کومه معاهده دي پاغه باندې پاکستان عمل درآمد وکړي او چې دلته په دوی عمل درآمد کوي اتوماتیکلی دا غي نتیجه هم د قراوزي اوس د دې دوه حل دي یو حل د دې دا دی چې زمونږ په ملک کې د کفایت شعار یا دغه کوم اقدام موجوده پرایم منسٹر کړی دی چې هغه دوی عملی کی صرف د وعده تر حد پورې نه هغه ته عملی جامه چې کم دینو دا ورواغستی او دویمه دا ده چې دلته په پاکستان کې د پاکستان دوست ممالک دغه اعتماد بحال شي او اغي دلته راشي اغي سرمایه‌کاری شروع کې انویسټمنٹ شروع شي دلته به ډالر چې کم دینو دا به راشي دا غي د وجنه به د ډالر ریټ کنټرول شي نو سنس گزاره دا به چې کم دینو دلته روان شي تاسو ګورئ چې نن سبا حالاتو کې خلق دی وی مونږ الیکشن غواړو الیکشن یو غریب سړی ته د وړو د تروړې ضرورت ته کو هغه ته د الیکشن ضرورت ته چې الیکشن غواړي نو تا د موجوده اسمبلی ولې ختموله د قوم ته ووټ نو درکړي نو شته اسمبلی د ختمول هم اق اسمبلی بیا جوړي نو شته نه دی ولې استعفا ورکوله ولې د ختموله مفتی صاحب د PDM سره دغه د عمل ته دغه مسلو حل شته بالکل شته دی خو په شرط ته کې د پاکستان ادارې کو غیر جانبدار او چلے دي تاسو ګورئ یو پاکستان دی یو عدالت دی پاغي کې د یو قسم سړی د پاره یو شان اصول او قاعده کلیه او د بل سړی د پاره بل شان اصول او بل شان قاعده کلیه دا یو چودري شجاعت چې د یوې پارټۍ مشرو عمران خانو د بل پارټۍ مشرو د چودري شجاعت دستخط د هغه د ارکانو د غي د ډیزالو کولو د پاره قابل قبول نو د عمران خان دستخط دغه د ارکانو د ډیزالو کولو د پاره د غي د پاره قابل قبول د یو عدالت نه دوه قسم فیصله راغلي دي تاسو ګورئ د حشر په دې ملک کې چې کم دینو دا روان دي چې د لپاره په کومه طریقې باندې د عدالت نه فیصله راځي او کوم فیسیلیټیشن د لپاره راځي او بیا چې د تعجب خبره ده پاکستان کو کله په خپل خپل ادرېدو د بټیک شي په پاکستان کې بیرونی مداخلت روان دي امریکای داغي چې کوم خصوصي ایلچی دی د اقوام متحده د لپاره زلمه خلیلزاد د چا د لاس چې افغانستان هغه لوټي شو د چا د لاس چې عراق هغه لوټي شو د امریکای خصوصي ایلچی د عراق او د افغانستان د اپریشن د پاره هغه اسلام دشمنه زلمه خلیلزاد هغه نن د پاکستان د یو لیډر سره ولې پرابطو کې دی حالانکه د هغه زلمه خلیلزاد دی چې پاکستان ته بلیک واټر درا وستي ورادن کړی دی د هغه زلمه خلیلزاد دی چې پاکستان ته د CIA نیټورک د درادن کړی دی د هغه زلمه خلیلزاد دی کوم چې د فلسطین دشمن دی د بیت المقدس مخالف دی او دا د کنزرویټیو فرندز اف اسرائیل نیو کانس چې چاته ویل کیږي دا دغه منبر دی نو چې کوم سړی په پوره دنیا کې د يهودیت لپاره لګیاوي هغه په پاکستان کې د عمران خان پښتپناهي ولي کوي د په پاکستان مین دی ډیر زیات د په پاکستان باندې خفقيږي چې د پاکستان چې کم دینو د یو لیډر سره د داسې قسم رابطي کوي نو زمونږ په ملک کې د قبیرونی مداخلتونه روان دي دلته تاسو ګورئ پښتانه در بدر شو کورو کر شو پاغي چرته انساني حقوق بیان رانغه عمران خان صاحب چې معمولی وارنټ پس جاری شي الته د انساني د عالمي حقوق د انساني عالمي حقوق ول د کشمیر د مسلمان په باره کې ولي خبره نه کوي د بل زید مسلمان په باره کې خبره ولي نه کوي د هغه کس په باره کې خبره کوي کوم چې د مفاداتو جنگ کوي او هغه عمران خان دی مفتی صاحب نو تر څو پورې چې دا بیرونی مداخلت ته پاکستان په سیاسي ماحول کې بن شوی نه دی او د پاکستان سیاسي ماحول آزاد شوی خود مختار شوی نه دی ما ته نخ کاری چې دا حالت عمران خان په بار انټرویو کې چې زما حکومت چې د امریکای ختم کړ اوس هغه زلمي خلیزات چې دی هغه دغه بچکولو چې کوم دینو دغه دوباره دراوستو دغه کې آیا بدی ګریشا سو کوي خکاره خبره واولې وی ما ته خطر راغلی دی بیا د خط نه منکر شو بیا وی چې د امریکای سازش کړی دی وی نه غینه منکر شو جنرال باجوا کړی دی او بیا دا هغه جنرال باجوا دی چې دوی به شهریار افریدی په ټاک شو کې ودا د پاکستان پلار دی ودا زمونږ پلار دی زمونږ محسن دی هغه سړي باندې بیا چې کم دینو دغه الزامونه بیا چې د اغنه ودا محسن نقوی زمون حکومت ختم کړي دا خو نن یو خبر یو سبا ور پسې بل خبري او زه د خلکو د سوچ ته او د ذهن ته حیران شم چې دا خلک چې امریکا په کم سړي خفکیږي نو هغه به د هغه حکومت ولی ختمي امریکای د پاره د چین د سیپیک منصوبه ختمه نه کړله د هغه روکاو نه کړله د خو د امریکای د مفاداتو د پاره دلته لګیاو د امریکای د پاره د IMF سره د پاکستان معیشت نتی نه کو د امریکای د پاره د پاکستان سټیټ بانک IMF ته
حواله نه کو. چې یو سړی راغلی د امریکای په منصوبې ته ماته دا وایي په فارن فنډینګ کیس کې دله د سعودي عرب د امام د طرف نه پیسې راغلي دي، کو د بیت المقدس د امام د طرف نه پیسې راغلي دي، دله چا فند ورکړی دی، دله بیری سیشنیپس ورکړی چې دا د امریکای یو يهودي دی. دا ستاسو چې کوم دنو په دې چینل کې وایم په چیلنج سره وایم چې دا په ریکارډ باندې ثابت شوی سیز دی. نن چې عدالت دله په فارن فنډینګ کیس کې ضمانتونه ورکړي دا ملک به خوري ترقی وکړي. دا تپوس په دې ملک کې څوک نشي کولای چې 15 ملکونو په پاکستان کې یو سیاستدان ته فنډینګ ولې کو سی چلو. په دې کې د انډیا چې کم دینو داغه چرنجیت سنگ هغه په دې کې انوال دی، ویریلال په دې کې انوال دی چې دا د انډیا خلق دی او دلته عمران خان ته فنډینګ کړی دی. دا ملک به خوري ترقی وکړي چې کله د ملک د عدالت چې کم دینو دا پالیسي شي او دا اصول شي. لہذا مونږ دا خبره کوو چې ترسو پورې د پاکستان سیاست دا د بیرونی مداخلت نه پاک شوی نه دی تر هغه وخت پورې د دې ملک چې کم دینو د مخې سمېدلو. مفتي صاحب د پاکستان په دغه ادارو کې وسوم د عمران خان سره دغه د خیرخواهی چې کم دینو خلک ناشته هغه سره مطلب دی چې دوباره غدر اوسو کوشش کوي ځکه د خلاف کاروایی نه کیږي. ظاهره خبره د لوی انټرنیشنل لابي د دې سړي په شا باندې ده. زلمه خلیلزاد یو فرد نه دی، زلمه خلیلزاد دا د امریکای د جیوش لابي دا د غي سفیر د امبیسډر دی، دا وړو کې سړی نه دی. نو چې په پاکستان کې داسې قسم خلکو چې کم دینو سپورټ دا د هغې لابۍ د طرف نه وي نو ته څه ګمان کې چې په پاکستان کې به څه د ښې ورځ چې کم دینو دا به څوک عمومي. ستاسو په علم کې ده دلته عدالتونه هغه کو چرته چې کم دینو په ده پسې وارنټ ګرفتاري جاري کوي نو د دې ځنه خپل کارکنان التراولي. د په خپل 3.5 کال حکومت کې د پاکستان څومره سیاستدانان ټارچر کړي دي. یو سیاستدان چرته دا ویلي ایون زرداری چې په سند کې حکومتو کو د سند پولیس هغه د عمران خان د فیډرل پولیسو خلاف یا دغه د فیډرل ډپارټمنټس خلاف استعمالول خانه جنگي بنه جوړېدله. د دې خانه جنگي کوشش اونکو چې د پنجاب پولیس او د ګلګت بلتستان پولیس دای چې کم دینو د وفاق د پولیسو ته مخامخ ودرول. داسې رویه کو چرته یو مذهبي سړي تلې وي چې پېټرول بمونه په سکیورټي ادارو باندې ورتاو کړي وي تا بغه کتلې وي سکاره به تر نه جوړ کړیو. په لال مسجد په جامع حفصه کې طالباتو صرف ډنډې راواغستلې فزیکل او بایولوژیکل بمونه فاسفورس په د پاسه استعمال کړل او دا لاډ لا چې کم دینو د پېټرول بم ورتاوي او داغي باوجود بده ته سوک سوي نه فارن فنډینګ بده تکیږي د ته سوک سوي نه زلمه خلیلزاد بده د پښت پناهي د لپاره میدان ترادانګي د ته سوک سوي نه ته سوي چې د پاکستان سیاست د چا په لاس کې دی. مفتی صاحب 8 اکتوبر پر اس کا حکومت څنګه اعلان کړی دی الیکشن کیږي د پی ډی ایم باندې عوام چې کوم نه اعتماد وکړي دی وخت کې عوام هغه د وړو ضرورت ته د وړو ضرورت ته د چینی ضرورت ته د عوامو د دې سره سویمه ده. کو الیکشن وشو او چلو زه ټیک شو لستا خبره مې ومنله عمران خان راغی نو مخکې عمران خان رضانی راوسته و 2018 نه مخکې د پاکستان ریټونو ته وګوره 2018 نه وروسته د پاکستان ریټونو ته وګوره کم پاکستان چې آی ایم ایف ته خیرباد ویلو په 2018 کې د دې سړي په حکومت کې هغه د آی ایم ایف په شکنجو کې چې کم دین را دن نه شو کم پټرول چې 2018 نه مخکې په سریټ کې د په حکومت کې هغه کم حتی ورسېدل او دا خو د کړي معاهدې دي چې اوس پاغه باندې پی ډی ایم عمل درآمد کوي د آی ایم ایف سره نو خامخا پټرول قیمت بم خيږي خو دستخط خود کړي دي دا خود تبا کړي چې کم دینو ملک دی نو ظاهره خبره ده کو مونږ دا وایو په دې وخت کې د پاکستان قوم ته د امن ضرورت دی دوی ته د روزګار ضرورت دی دوی ته په دې وخت کې د ارزاني ضرورت دی دوی په دې سکه چې عمران خان مشر دی دوی په دې سکه شهباز شریف مشر دی د بچی ته جمعه تنوړی پرتی چې ارسوک مشري دی په خوشاله دی د بچی چې نار نوري نو کې عمران خان وو نو د خپاو ځکه چې بچی ته چې کم دینو ډوډۍ نه و او شهباز شریف ته نو د خپه دی ځکه بچی ته ډوډۍ نشته دی دی وخت کې دا ملک چې کم دینو دا اقتصادي مضبوطیا غواړي استحکام غواړي دی وخت کې دا ملک چې کم دینو سیاسي استحکام غواړي تاسو دې ته سوچ کوئ زموږ د ملک سیاست کم حد تور ورسېدلو دا سیاست په تر اوسه پورې مونږ کوو تراشه دا خلک دا اوس زه ته انټرویو در کوم په دې باندې د ویل ایجوکیټډ الکانو دغه کمنټس ته ګوره بیا یعنی زما سره د سیاسي اختلاف زه خو د ملک شهري ما ته خو د اختلاف حق حاصل دی ته ګوره چې زما د اختلاف رائے د وجه نه خلق ما ته کومې کنځلې کوي کوم قسم زمونږ معاشرت یې تباه کو د طرز سیاست دا کوم چې عمران خان په دې ملک کې راوسته دي زمونږ ادارې تباه او برباد کړلې د ګلګت بلتستان پولیس ټوپک پلاسته د اسلام آباد پولیسو ته مخه ته ودروا دا ته د ملک سره چې کم دین خیر خواهی کې ته د ملک لکه نقشه په مستقبل کې ورکې ته سوي چې زه یو پرامن ملک غواړم نو پرامن ملک
غواړي نو ستا کارکنان به پټرول بمونه ورته وي راشه پوره من ملک ما غوښتلو چې ما 14 لک خلک اسلام آباد ته بوستل پټرول بم خو لویه خبره د ګل گزار پچانه دی شوی دا زما تاریخ دی دا زما هیستوري ده ستا دا ګنده کردار دی زما دغه پاک کردار دی اوس ته امن پسند شو کو زه امن پسند شوم ته پر امن پاکستان غواړي کو زه پر امن پاکستان غواړم مفتی صاحب دا تاسو کو چې راکړه نگران سیټ اپ راغلی خصوصا د کې بي گورنر چې دغه تعلق د جمعیت العلماء اسلام سره دی دغه اطلاعات راځي چې د بونیر څومره محکمې دي هغه کې تاسو مداخلت چې کوم دین روان دي او خصوصا بیا په یونیورسيټي اف بونیر کې تاسو مطلب چې برای راست مداخلت کوئ دا خو ظاهر خبره ده دلته د تیر حکومت دومره ککړه حکمرانی کړې ده چې په پولیسو کې لاین افسر لګون ورته د پی ټی آی ایجنډا ولګوا چې په ټریفیک کې به انچارج لګون ورته د پی ټی آی ایجنډا ولګوا چې په دفتر کې به سړی کینون ورته اول را سره اعلان وکړو الو درلدا کار کوم ایلیګل پوسټونو باندې چې دي څومره خلق راوسته دي په ټولو باندې بسره کار خراکاګو یو سړی به هم رائټ پرسن فار دی رائټ جاب هر سړی چې د کوم عہده لایق دی هغه عہده ته بزي دا سینا چې انسپکټر براغلی هغه بدلته د ډي اس پی په کرسي باندې ناشتي او زبوي مچ سه بده د خپل ځای ته اولېګا ډي اس پی د دې لپاره اهل دی هغه د دې لپاره راول چې د قوم خدمت وکي دوی خو ادارې تباه کړې دي تراشه د دوی په کوم ادارو کې د دوی چې کم دینو مداخله د یو تورګل پوسټونه راو باسه دومره لوی فایل د نیب تر نه تیار دی دومره لوی فایل ته به وګوري چې دوی د دې ادارو سره کوم حشر کړي دي کوم حال ور سره کړي دي دوی د 7 سکیل خلق راغستې دي او په 16 او په 17 سکیل والا پوسټونو باندې د پاسه چې کم دینو کې نه ولې دي صرف د دې لپاره چې ماته د دې لور رینک نه راواخستلې او په دې غټ افسر په کرسي مې کې نه ولونو ته به زما خبره مني د قوم سره د چا سکم سکار نشته دي نو دیو جن مونږ کو څه ابجیکشن کو په هغه باندې داسې نشته چې یا اتارټي د زما په لاس کې څه اختیار دي زه خو نه وزیر منه منبر منه مشیر منه بل سم ها دا چې یو سړی ته کم از کم رهنمایي ورکول شم چې بای دا سړی د دې وحده اهل نه دی د ته په انتظار باندې د دې رینک افسر التزلیل کیږي رسوا کیږي داغه په اوګه چې کم ګل دی د احترام اوکا هغه د ملک له سرویس کړي دی خدمت کړي دی کو یو سړی هغه را لګیدل دی او د ریموف کړي دی د ریپلیس کړي خپل ځای ته راوله په اخر کې کوپرس کا د خپل حلقې دغه کو الیکشن کیږي جمعیت العلماء اسلام پای کې تاسو په دغه باندې برخه اخلي څنګه چې را عوام چې کوم پتا سو اعتماد وکړي دا خدای عوامو د فیصله پورې منحصره خبره ده چې عوام هغه څه فیصله کوي عقل او شعور او فکر ور الله رب العالمین ور کړی دی ګوري نور خلق تم ګوري مونږ تم ګوري زمونږ د اسلام پسندۍ یو فلسفه ده د اسلامي نظام معیشت د یو صالح افرادو مخه ته دراوستلو دا غي زمونږ یو سوچ دی والحمدلله مونږ لګیایو ریګولر د خلقو دین خدمت کو خلقو ته په نظر باندې راځي سخت کال په بونیر کې د الله په فضل سره 290 تازه دم علما کرام الحمدلله د بونیر خلقو ته مونږ په تحفه کې ورکړل 1200 د قران کریم حافظان د بونیر خلقو ته مونږ په تحفه کې ورکړل دا احسانات او دا خدمات علماء چرته هم د بونیر خلق نه یری او ان شاء الله تاسو په الیکشن کې د دې نتایج ته ګورئ درم کتون کو د جمعیت العلماء اسلام صوبائی نائب امیر مفتی عبدالغفور صاحب د راتلونکي پروګرام پر خپل قربت سید رشید الله عزت ورکړي د الله پامه